الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 85 من یشفع ها سوک شفاعت کی شفاعتا حسنتا خشفاعت یکل له وی بد هغه د بارا نصیب حسا خحسا منها د هغینا دغه خصه فارش نه به خحسوین ثواب بوته ملاویږي په دې صحیح سفارش باندې ومن یشفع او سوک چې شفاعت کی سفارش کی شفاعتا سیئتا بد سفارش یکل له نوی بد هغه د بارا کفلن بد حسا منها د هغینا وکان الله او دی الله پاک علی کل شیء په هر چیز باندې مقیتا قادر من یشفع شفاعتا نو دې کې د سفارش بیان دی چې څوک خپل سفارش وکي خ سفارش وکي نو د تب خبدل الله ورکی د دې ثواب بوته ملاوي او چې څوک بد سفارش وکي بد شفاعت وکي نو د تب داغي بد بدله ملاويږي نه ګناه به ورته ملاوي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې الدال علی الخير كفاعله پنه کې باندې دلالت کوونکی د سدي لکه دې چې بخپل ادا کارو کی تا چاته د خیر یو کار او خود هغه وکړو نو دا د سدي چې لکه تا د خیر کار بخپل باندې یو کس ته وی مونږ او کستا په وینا باندې مونږ وکړو نو دا د سدي لکه تا ستا په عمل نامه کې الله پاک د قبول مونږ ثواب لیکي نو کوته په خپل باندې وکي داغه پته لګی نه چې قبليږي کنه قبليږي خو تا یو کس د مونږ او یو غستا په وینا باندې مونږ وکړو داغه مونږ کو قبول شو کو قبول نشو خو ستا مونږ ستا په عمل نامه کې الله پاک د صحیح او د قبول شوی مونږ ثواب کړي حدیث مبارک کې راځي الدال علی الخير كفاعله نو کو چا د یو خکار بنیاد کې خودو نو څومره ثوابونه چې هغه کار باندې خلکو ته ملاوي کی دوره مدد ته یوازې ملاوي او کو چا د یو غلط چیز بنیاد کې خودو نو څومره ګناه چې دغه یو کس ته چا چې اخدي او د دې د وجه نه څومره خلک ګناونه کینو دغه ټول توا جدا جدا ګناه ملاوي کی ته دغه ټول ګناه برابر د یوازې ګناه ملاوي کی دې وجه حدیث مبارک کې راځي چا د چا په قتل کې یو کلمه استعمال کړل دی وجه د پلان کې قتل کا بس یہ قتل وسره اومونه وي خو چې دا پلان کې او مطلب دا چې دا سړی قتل کا او د په وینا باندې د په اشاره باندې دی بل کس قتل یا د قاتل سره په څه قسمه مدد وکړو دا مقتول ورته وخودو هر قسمه مدد چې د قاتل سره وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کس په ورځ د قیامت په دې حال کې راوستل شي چې د په تندي باندې به لیکلی وي چې دا د الله د رحمت نه محروم دي او څومره ګناه چې د قاتل وګټله دومره ګناه د اشاره کوونکی وګټل چې دا ورته اشاره کړې ده چې دا پلان کې ملک نو څومره ګناه چې دوه وګټله نو دومره د قاتل وګټله دومره ګناه چې کوم دی کس وګټ نو د آیات مبارک کې الله پاک فرمایي چې چا خپل سفارش وکړو د ته خپل بدلوي او چا چې بد سفارش وکړو د کس ته پاره او بد بدلوي خو سفارش دا دی چې یو کس بی ګناه جیل کې دی او د دوه سرسي او د سفارش وکړي چې دا کس بی ګناه د سره گزاره وکړه نو د دې بدله به الله دې کس ته ورکړي خو مونږ دا سفارش څنګه کو نو زمونږ سفارش هم داسې وي چې هغه د ګناه وي یا په پیسو باندې وي نو د ګناه سفارش د دې بدله به الله پاک چې کم دی د ګناه درکړي تا ته به الله د دې سزا درکړي یا تا په سفارش باندې پیسې واغست مثال نن سبا خود شي سفارشونه دي چې ایم پی ال ورشي یا چې کوم دی وزیر اعلی ورشي زما دا نوکری وکړه
نو دې د نوکرۍ حقدار نه وي او هغه ټلیفون کې وي دا کار زما وکړه، نو دې د نوکرۍ حقدار نه دی او دله چې کوم دی حق ورکو، حقدار له حق ور نه کو، دې د نوکرۍ حقدار نه دی او دله ایمنه بیا ټلیفون وکړو او سفارش ولا وکړو، دا د ګناه سفارش. هو که یو سړی حقدار دی، یو سړی د نوکرۍ حقدار دی او دې دغه فیلډ چې کوم دی د دې ماهر دی، په دې باندې پوهه دی او دې دغه نوکرۍ حقدار دی او دته نوکری نه ملاویږي، ګدله یو ایمنه ام پی ای د الله د رضا لپاره سفارش وکړو، نو د صحیح سفارش وکړو دته به دې چې کوم دی پوره بدله الله پاک ورکړي د دې ثواب. نو یو ښه سفارش دی، یو بد سفارش. یو زمونږ د تاڼو کې دا ګورې ضمانت دی، دا سفارش نه دی. لږ چې مونږ د یو ملزم ضمانت وکړو، ضمانت جدا سیز دی، سفارش جدا سیز دی. سفارش دا دی چې ته ورته ووایې چې په دې سزا کې د ده دپاره کمې وکړه، نو کو یو سړی مجرم دی، یو ګناه یې کړې ده او تا په دې کې د ده دپاره د کمي د سزا د دې سفارش ته وکړو، نو په دې باندې ته ګنهګار یې. ځکه نبي علیه السلام له چې کوم دی صحابو مشوره وکړله، د بنو محزوم قبیلې یوې ښځې غلا کړې وه، غلا او چې غلا په هغې باندې ثابته شوې وه، نو چې کوم سړي غلا وکړله په دې غلا باندې د مخصوص مقدار دی چې د هغې نه سیوا یا هغه مخصوص مقدار غلا په دې باندې ثابته شوله، نو د دې لاس په بیا کټ کېږي. نو په هغې باندې غلا ثابته شوې وه، نو خلکو اسامه بن زید رضی الله عنه د سفارش لپاره منتخب کو چې دی به نبي علیه السلام د سفارش وکړي چې د بنو مخزوم قبیلې د دې ښځې لاس ته کټ نشي. او دا قریشو دا فیصله وکړله چې لړ به شو نبي علیه السلام ته به سفارش وکړو چې د دې ښځې دا لاس ته نه کټ کېږي. نو اسامه بن زید رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام د سفارش شو. نبی علیه السلام ډېر په غوسه کې پاسید خفه شو، ویې فرمایل مخکني قومونه هم په دې باندې خلاق شوي دي چې یو غټ سړي به کار وکړو، سرمایهدار سړي به یو ګناه وکړله، نو خلکو به سفارش وکړو، سفارش به منظور شو، هغه ته به سزا ورنه کړله. چې یو غریب سړي به ګناه وکړله، یو جرم به وکړو، نو هغه ته به سزا ورکول کېده. نبی علیه السلام وفرمایل وی دا خو د بنو مخزوم قبیلې یوې ښځې غلا کړې ده او په دې باندې چې کوم دی حد به جاري کېږي خامخا، خو وی که د دغې ښځې په ځای باندې زما لور فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغې العیاذ بالله غلا کړې نو ما به د هغې لاس هم کړ. وی د الله په حدودو کې چې کوم حدود الله پاک مقرر کړي دي، نو په دې کې یو سړی سفارش کوي، وی دا د الله سره مقابله کوي، نو دا د الله پاک جل جلاله سره چې کوم دی مقابله کوي. لہذا داسې سفارش کول چې هغه د ثواب سفارش وي، په هغې باندې انسان ته ثواب میلاویږي. یو د ګناه سفارش دی، په هغې باندې انسان ته ګناه میلاویږي. نو که د ثواب سفارش وي نو په هغې باندې الله پاک جل جلاله ثواب ورکوي. لہذا یو داسې سفارش وي، زموږ سفارش چې دی موږ سفارش کوو خو خامخا په هغه سړي باندې من کو ته مرې او که ته شوې خو دا کار به زما کوي، نو دا سفارش نه دی، دا غلط دی. دا ته یو آزاد سړی خپل غلام جوړه. د حضرت عائشہ رضی الله عنها وینځه وه بریره رضی الله عنها او هغې د مغیث رضی الله عنه سره نکاح کړی و. نو مسله دا ده چې کومه وینځه وي او دا چا سره نکاح وکړي په حالت ته وینځهتوب کې، دا وینځه ده چا سره نکاح وکړله او بیا کله دا خپل مالک آزاده کړله، نو دې وینځې د بیا دا اختیار حاصل دی چې دا ړومبې خاوند کوم چې دا وینځه په کوم حالت کې دی د چا سره نکاح کړی، نو که دا د ړومبې خاوند سره په نکاح کې پاتې کېږي هم ټیک ده، او که دا خپله نکاح ماتول غواړي هم ټیک ده. په حالت ته وینځه کې یو وینځه ده د چا وینځه ده او دا وینځه د چا سره نکاح وکړي د مالک په اجازت سره، بیا دا وینځه مالک آزاده کړي، نو دې چې په حالت ته وینځهتوب کې چا سره نکاح کړی دی اوس خو دا آزاده شوه، نو دا چې څنګه آزاده شو دې ته اوس دا حق حاصل دی. که دا د خپل نکاح برقرار ساتي هم ټیک ده، که دا د خپل نکاح برقرار نه ساتي د خپل خاوند نه خپل ځان آزادول غواړي هم ټیک ده، دواړه دې ته اختیار شته. نو بریره رضی الله عنها د عایشې رضی الله عنها وینځه وه او د مغیث رضی الله عنه سره نکاح کړی، نو چې کله حضرت عایشې رضی الله عنها د خپله وینځه آزاده کړه بریره رضی الله عنها، نبی علیه السلام ورته وفرمیل تا ته اوس دواړه حقونه حاصل دي، که ته د مغیث رضی الله عنه سره په نکاح کې پاتې کېږي هم تا ته حق حاصل دی، که ته د ده نه خپل ځان آزادول غواړې هم تا ته حق حاصل دی. نو حضرت بریرې رضی الله عنها وفرمیل چې د الله پیغمبر زه د مغیث رضی الله عنه سره په نکاح کې نه پاتې کېږم، زه بل ځای کې نکاح کول غواړم. نو چې دا خبره مغیث رضی الله عنه واورېدل نو هغه ژړل او سره ډېر محبت او ډېر به یې ژړل او اخره کې راغی نبی علیه السلام دوی د الله پیغمبر زما د ښځې د زما دپاره سفارش
نو نبی علیه السلام لاړو او بریری رضی الله عنها ته وی چې ته سکارو کا د دې مغیث سره په نگاه کې پاتې شه. نو بریری رضی الله عنها ته عرض وکړ د الله پیغمبر تاسو حکم دی او چې تاسو حکم وینو سر پستر کو زما قبول دی بالکل به سره پاتې شم او کنه ته سفارش کول غواړي زه دا سفارش نه منظور. نبی علیه السلام او ته فرمایل زه سفارش کول غواړم حکم نکوم. نو بریری رضی الله عنه هغه حکم هغه سفارش ته نبی علیه السلام قبول نکوم. وې دین دا خبره ثابت شوله او نبی علیه السلام په دې باندې د خفګان اظهار ومنو بس ټیک ته په خپل حال باندې پرې څنګه ډېر غوړي غشن دی وکړه زما سفارش مال ته وکړو اوس تا خپل خو خاطر کو پاتې کېږي نه پاتې کېږي. وې دین دا خبره ثابت شوه کو ته چې ته سفارش کینو په هغه باندې با خامخا دا سفارش لازمه نه بس سفارش وکړه کوستا سفارش منظور کو نو ته الله ثواب درکو او کوستا سفارش منظور نه کو نو الله ته ثواب درکو. نبی علیہ السلام بریره رضی الله عنها مجبور نه کړه دکشن امینه بیا به دا ما تخت مجبور کینې چې خامخا به زما دا کار کو جایز دو کو ناجایز دی دا کار وک نو سفارش منظورول ستا کار نه دی ستا کار سفارش کول دی او چې ته چاته سفارش کې دا خو خاطر کو منظوری او کو نه منظور خو ته الله درزه او بیا په سفارش باندې پیسې اغسته کو ته یو سړی له سفارش کې جایز سفارش کې د دې کس حق دی ته ول سفارش کې خدا غنه پیسې الیندار رشوت یا دې پیسې نه له خود خپل پټي او د کور کار به کوي نو دا هم چې کوم دی رشوت نه خالص ته الله درزه د بارو سفارش وکا او چې ته سفارش وکي نو الله پاک جل جلاله بتا ته کوم دی ثواب درکې. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی د الله پاک جل جلاله د خپل بنده مدد پرمای تر هغه وخت پورې چې تر کومه پورې د خپل رور مسلمان په مدد کې وسی. نو ته ابن عباس رضی الله عنه مسجد نبوي کې بہت تکلیف یو کس ور لراغي او ډیر زیات فریاد وکړي چې د پلانګي په ما باندې حق دی او زه دا هغه حق نشم ادا کول. ابن عباس معتکف هغه ورته وی چې زستا سفارش ته پلانګي ته او کا بندا بسنګ هغه ته دا خو ډیر خو کېد. ابن عباس هو اتکاب جمعات نه راووت نو د صاحب ته تاسو کو ورته وی حضرت تاسو اتکاب مات کو خپل او تاسو غلط کارونو کو زما ته پر خپل اتکاب مات. ابن عباس ته فرمایل د نبی علیه السلام روزي مبارک ته اشاره وکړه وی ما دغه قبر صاحب نچکم دی اوریدلی دي د نبی علیه السلام قبر مبارک ته اشاره وکړه چې ما دغه قبر والنه اوریدلی دي چې څوک د خپل رور په حاجت کې اوزي کو دا حاجت پوره شي او کنه الله پاک جل جلاله د دې لپاره د لسو کالو د اعتکاف ثواب دی د لسو کالو د اعتکاف او د یوې ورځې اعتکاف ثواب دومره دی چې د دو او د جهنم په منځ کې به 3 خندقونه حایل شي او د یو خندق فاصله به د ځمکې او د اسمان په برابر وي دا د یو ورځې د اعتکاف ثواب. نو د خپل رور مسلمان سفارش کول خو صحیح سفارش په دې انسان د ثواب ملويږي چې بد سفارش ته وکړو د ګناه سفارش ته وکړو په دې باندې ګناه ملي. الله فرمایي مَن یشفع څوک شفاعت کی سفارش کی شفاعتا حسنتا خپل سفارش خسفارش یکل له نو وی بد د کس لپاره نصیب خبرخه د ثواب برخه من هذا د خسفارشنا سفارش وکړو الله به ثواب ورکړي. او مَن یشفع او څوک شفاعت کی سفارش کی شفاعتا سیئتا بد سفارش یکل له نو وی بد د کس لپاره کفل بد حصہ یعنی د گناہ حصہ من هذا د سفارشنا وکان الله او د الله پاک علی کل بهر سیز باندې علی کل شیء بهر سیز باندې مقیتا قادر د مقیتا د لغت په اعتبار سره د قادر معنی امرازی او د نگران معنی امرازی او د روزی تقسیمون کی معنی امرازی. وکان الله او د الله پاک علی کل شیء بهر سیز باندې مقیتا قادر. وکان الله او د الله پاک علی کل شیء بهر چیز باندې مقیتا نگهبان نگران. وکان الله او د الله پاک علی کل شیء بهر چیز باندې مقیتا روزی رسان. ټول معنی د دې راځي. من یشفع چا شفاعت کو شفاعتا حسنتا خپل شفاعت د ثواب شفاعت یکل له نوی بد د کس لپاره نصیب خبرخه من هذا د شفاعتنا
ومن یشفع او جو شفاعت کی شفاعتا سیئتا بد شفاعت یکن له وبد دې کس لپاره کفل بد حساب منها د سفارشنا وکان الله دې الله پاک علی کل شیء بارزیز باندې مقیتا قادر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.